محترم مسلمانانو خویندورونو، تاسو ته په سکرین باندې چې کوم مولانا صاحب ښکاري او سره چې کوم الګ ښکاري، دې الګ تپوس کو د دې مولانا صاحب نه چې ما هر قسمه وظایف وکړل او د عالم د عربي زبان والا دی. نو چې کله زه هر قسمه وظایف وکړم یو وظیفه هم کار نه کوي، زه څه وکړم؟ نو په داسې حالاتو کې د مولانا صاحب ورته یو درې وظیفې ښودلې او ډېرې زیاتې ناشنا وظیفې ورته ښودلې دي. دی راغلی او لګیا ده چې یاره ما دومره وظایف وکړل، دا مې وکړل دا مې وکړل، خو یو وظیفه هم زما کار نه کوي. نو محترم مسلمانانو خویندورونو، دا مسله نن سبا د هر چا ده چې وظیفه کوي او وظیفه خپل اثر نه هدا ولي. نن په دې کلیپ کې محترم موږ دا وایو چې وظایف کله زر اثر کوي او کله زر اثر دا نه کوي. راځئ د ورور دا مسله مورو، د دې مولانا صاحب دا جواب مورو او دغه رنګې د دې مسلې یو جواب بل هم کوو چې وظایف ولې اثر نه کوي او په کومو صورتونو کې وظایف د اثر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، الله پاک زموږ او ستاسو لپاره مونځ د یو چابي راولېږله. صحابه کرامو ته چې کله مونځ میلاو شو نو څه ویلې؟ موږ ته د غوښتو ذریعه میلاو شوله. نو وظایف د قرآن مجید تلاوت په دې باندې الله پاک ډېر زیات خوشحالېږي او کله کله وظیفه کې داسې وي چې لکه 2 رکعته نفل وکړه او د هغې نه بعد به د آیتونه وي او د هغې نه بعد به دعا وکړي. نو 3 واړه څیزونه د حدیثونو د قرآن مجید نه یو قسم نه دا ثابت دي. بیا کو تاسو ګورئ کله موږ ذکر وکړو وظیفه وکړو نو اثر نه کوي. ولې اثر نه کوي؟ تاسو ته د هغې جوابات دا بار بار شوي. یوه خبره کولی شي چې چېرته په هېټه کې ارام پراته وي نو د هغې د وجې نه وظیفه کار ونه کړي. بعضې وخت کې مصلحت دا وي چې موږ تعدي کوو او دغه څیز زموږ په قسمت کې لیټ لیکلی وي. دغه رنګې محترمو تعدي کول دا نه وي پکار او تعدي د شیطان کار او بعضې وخت کې زموږ دعاګانې د آخرت دپاره ذخیره شي. محترمو دغه رنګې الله پاک وکړو یونس علیه السلام د کلمات نه ویلې قیامت پورې به د مې په خېټه کې وي. نو پته لګي چې وظایف کار کوي. او چې چا وظایف کار نه کوي نو خپله قبله راسیده کول نه پکار دي. دا هلک تپوس کوي چې یاره هر قسمه وظیفې ما وکړله خو کار نه کوي، څه وکړمه؟ دې مولانا صاحب ورته د روزګار دپاره، د قرضونو نه د نجات دپاره، دغه رنګې د حاجتونو دپاره یو 3 وظیفې دا ورکړي دي. لومبۍ وظیفه دا شوله چې ته به 15 وخته مونځ کې 15 وخته مونځ پابندۍ سره به کې او ورسره به سنت هم کې. بعضې ملګري داسې وي چې هغوی فرض وکړي او تښتي ایسته سنت نه کوي. نو فرض مونځ سره سنت او که زه تاسو ته یو سجیشن درکړم نو فرض مونځ ورسره سنت او ورسره 2 رکعته نفل کوئ، انشاءالله دا به نور علی نور. دغه رنګه 2 وظیفې ورته وښوده چې د ماسخوتن د لمانځه نه بعد ته سورت واقعه تلاوت کوه، د سورت واقعه تلاوت کوه. او دغه رنګې بله وظیفه ورته دا وښوده چې کله ساره سنت وکړي د سنت او د فرضو ترمنځ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله لري ذکر کوه. او دغه رنګې بلې وظیفې ورته وښودله، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا وظیفه روزانه 15 پیرې. نو انشاءالله العزیز تا کومه مسله ده، حاجت دی، مشکل دی، مقصد دی، دغه رنګې مال او دولت ستا لاسو له نه راځي، انشاءالله راځي به. کوشش وکړئ وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.